د دې نه مخکې الله پاک جل جلاله وفرمیل چې کذالک دغه رنګې یبین الله بیاني الله پاک آیاته خپل آیاتونه للناس د خلکو دپاره لعلهم یتقون دپاره دې چې دوی تقوادار شي دوی ویریږي د الله نه. نو د تقوا پیدا کولو دپاره د حلال مال هم ضرورت دی چې د انسان خوراک او سکاک دا چې کوم دی پاک وي نو الله هغې به تقوا پیدا کیږي. ځکه الله پاک جل جلاله خپل رسولانو ته حکم کوي چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا چې ای زما رسولانو زما پیغمبرانو تاسو حلال او پاک څیزونه خورئ او نیک عمل کوئ. علما فرمایي چې کوم سړی نیک حلال خوراک کوي نو د حلال خوراک خاصیت دا دی چې دی به انسان په زړه کې د نیکۍ محبت پیدا کړي د ده نه به نیک کارونه کیږي د ده د ګناه نه زړه توریږي. او چې کوم سړي خوراک خراب وي نو د ده زړه کې به چې کوم دی د ګناه محبت پیدا کیږي. نو د حلال خوراک دا چې کوم دی په نیکو کولو کې ډېر لوی کردار دی. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام یو حدیث پاک کې فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی چې کوم سړی حلال خوري او د سنت مطابق عمل کوي او چاته تکلیف نه رسی نبی علیه السلام فرمایي دا سړی به جنت ته داخليږي. دغه رنګې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې یا رسول الله زما دپاره دعا وکړئ چې الله پاک ما مستجاب الدعوات جوړ کړي چې زه کومه دعا کوم هغه دعا زما قبلیږي. نو نبی علیه السلام ته وفرمیل خپل خوراک پاک کا یعنی حلال خورا نو چې بیا ته کومه دعا کوې نو ستا دعا به چې کوم دی قبلیږي. دې وجې نبی علیه السلام یو حدیث کې فرمایي چې یو سړی به مسافري طویل السفر په اوږد سفر باندې به وي او دوړو به وهلي او په یو خراب حال سره به وي او لاسونه به الله ته اوچت کړي چې یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د خوراک په د حرام وي سکاک په د حرام وي جامې به د حرام وي نو نبی علیه السلام فرمایي د دې سړي دعا چېرته قبلیږي. حالانکه د مسافر دعا قبلیږي خو د سړي دعا چېرته قبلیږي چې د هر څه د حرام وي. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایي ته خپل خوراک چې کوم دی پاک حلال کا طیب خوراک پاک خوراک کوئ. او نبی علیه السلام فرمایي چې کومه غوښه دا په حرام مال سره پرورش عمومي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د دغې دپاره جهنم زیات بهتر دی. د دې لپاره جهنم زیات نو خپل ګټه وټه حلالول خپل مال حلالول د دې چې کوم دی ډېر ترغیب راغلی دی. په ورځ د قیامت الله پاک جل جلاله به معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې د بنده قدمونه به د قیامت پر ورځ باندې د ځای تر هغې پورې نه خوځي تر څو چې د الله پاک د 5 یا د 4 خبرو سوالات ونکړي دې معقول جوابونه ورنکړي. لومبی سوال به الله پاک دا کوي چې تا عمر پسې کې تیر کړو. دویم سوال الله پاک په دا کوي ځواني دې پسې کې زړه کړله په ګناهونو کې دې زړه کړله او که نه په نیکو کې دې زړه کړله. نو ګوره د ځوانۍ بیا جدا تپوس ده حالانکې دا هم په دې عمر کې داخله ده خو دا ځواني یو جدا نعمت دی دا یو لوی نعمت دی. نو د دې وجې د ځوانۍ جدا تپوس کوي ځواني دې پسې کې زړه کړله. او دریم مال دې د چېرته نه وګټو څنګه دې وګټو د ګټې چې کومه طریقه وه نو هغه حلاله وه که حرامه وه مال دې په کومه طریقه باندې دې وګټو غلا دې وکړله که سود دې وکړو که رشوت دې واغستو او د خلکو نه دې په ظلم سره غصب کړله په زور دې د خلکو نه واغستله نو الله پاک به تپوس کوي چې مال دې څنګه وګټو. او بیا دویم تپوس دا دی چې څنګه دې خرج کو. نو بعضې خلک مال په حلاله طریقې سره وګټي خو بیا خرج کوي په غلطه طریقه سره نو الله به د دواړو تپوس کوي هم به د ګټې تپوس کوي او هم به الله پاک د خرج تپوس کوي چې خرج ته په کومه طریقه کو. او پنځم تپوس په الله پاک دا کوي چې په خپل علم دې څومره عمل وکړو. د دې وجې نه ډېرو احادیثو کې دا حکم دی چې تاسو خپل خوراک حلال کړئ. د خوراک د حلال خوراک دا په نیکو اعمالو کې ډېر لوی کردار دی. د دې وجې الله پاک جل جلاله دلته فرمایي ولا تأکلوا تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې یعنی یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نو دا ټول یو شانتي دي. که یو سړی د چا مال خوري نو دا داسې دی لکه دی چې خپل مال خوري نو د بل چا مال په ظلم سره دا چې کوم دی نه دي خوړل پکار.